ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې په ډېر ناسازه وجود سره حاضر دی. پته نه لګي دا هفته وشوله او بس بیماري مې نه پرېږدي. ګرانو کتونکو دا ما سره دا رور وینې څه موده مخکې به تاسو د دوی ویډیوګانې کتلې وي، د دوی خور او د دوی خویندې او مور چې کومه ده، خو اعتماد دی دغه ځای ته رالو او مونږ چې چېرته کې هم زیاتي وشي او داسې بې سهاره خلکی نو مونږ یې پوره ملاتړ او مرسته کوو. بهرحال خو شل مړ وشي اخري انجام یې روغی او کوشش کوو چې جنګ ته خبره به ونه ځو، روغې ته بوځو. نور میډیا د دوی موقف و، خو ما له ویډیو نه راکوله، بل چاله به ورکوله، خو بل چاله نه بل چاله به تلل. خو دوی مخکې ویډیوګانې کړې وې، د هغې نه پس بیا ما ته راغلي وو. زمونږ د طرف نه ورته وکیله مرسته ملاتړ هغه ښه پوره ترلاسه و. بیا پکې چې کم خلکو جرګه وکړه د هغوی یو جهان مننه کوو، شکریه یې ادا کوو او د دوی هغه کور چې کوم دی نو هغه روغ شو. نو بیا هم ورسره احساس و چې ډېر داسې کتونکي چې هغه په موږ خفه شوي دي، زموږ دا خفګان یې اړه ته اچولی دی، نو مور ورته وی چې لاړ شه او د هغه ټولو خلکو شکریه هم ادا که او موږ دغه خپله صلح وکړله. هغه خپل وترونه و، تکړه خلکه دي، خو بس راځي او کله چې بدی راشي نو بیا جنګ کې خلکه یو بل ته څه وایي، نو هغوی نه کیمرې ته رالل او نه داسې خبره وشوله او دوی چې کوم دی کیمرې ته رالل. خو زه خپل ځاني د هغه فریقیانو شکریه ادا کوم کومو چې دوی سره روغه وکړله او دوی یې بیا خپل کړل. ښه مزمله څنګه یې ښې؟ خیر دی جی، شکر د الله. مزمله روغه وشوه؟ او جی روغه وشوه بالکل. ښه څنګه طریقه باندې؟ بس جی دا خو ډېر خلک به بار بار به تل راتلل د هغوی د څېړه چې مطلب مونږ سره روغ وکړئ، پیسې به درکړو، یو شی او بل شی. بس مور مو ته چې ما د الله په رضا باندې معاف کړئ او بس ما بخلي د الله په رضا باندې. هغوی تسلیم کړه؟ هغوی تسلیم وکړه او جی بس لاړو. بس کور خو اوس روغ شو که؟ او جی کور روغ شو، شکر دی. بس ټولو سره مو هېڅ تنازع نشته، نه ترکانو سره، نه تره بچو سره، نه ترور سره، نه ترور زوی سره، ټولو سره مو روغه راغه جي. او جی او زه د هغه خلکو شکریه ادا کوم چې چا مطلب مونږ ته پیسې رالیږلي دي، مونږ ته میلاو شوي دي یا نه دي میلاو شوي، او مطلب مونږ سره سیم یاد کړی و، هغه مو د بل چا سره و او هغه مونږ له 5 منټو له هغه سیم نه یې راکړی. خو دا خلکو بیا هم زه ډېره شکریه ادا کوم، یو جهان مننه د هغه خلکو چې مطلب چا مونږ ته د خپل زړه نه پیسې رالیږلي دي، که هغه مونږ ته رسېدلي دي یا نه یې رسېدلي، بیا هم چا ښه کور آباد الله دې خوشحاله او قدرمن کړي. بس زمونږ روغه موغه وشوه جي، زمونږ د کور سره ټولو بس روغه وشوه. د جمعې په ورځ روغه شوې وه، بیا مونږ لاړو د پیر په ورځ باندې مونږ عدالت ته لاړو، هلته ما کیس میس ختم کړو، هر څه ختم کړل جي. خو مې بار بار به ویلې چې مطلب لاړ شه او ویډیو که مطلب چې د هغه خلکو شکریه ادا کړه چې چا مطلب مونږ له پیسې رالیږلي او مطلب څه حساب کتاب شوی دی. نو به جي زه پخپله راغلم جي. بس ډېره مهرباني او شکریه ادا کوم د خلکو سره ستاسو جي چې مطلب مونږ په سخت وخت کې لاس راکړو جي. تاسو مونږ له بالکل وکیل راکړو جي، ښه مطلب هر څه دغه هم راله وکړلو جي. ستاسو هم ډېره مهرباني، ډېره شکریه ادا کوم، یو جهان مننه جي ستاسو. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو د دې مور سره احساس و چې صرف شکریه له راغلي دي، چې کومو خلکو را سره همدردي کړې ده، کومو خلکو را سره مرسته کړې ده. علب خان شیرپو دغه کار دی ستاسو د وړاندې دی، په دې کې هم ستاسو بدې شم نو پته نه لګي چې ولې هم بدې شم، بیا هم د دې خلکو زه بدې شم. یاره جي مونږ خو تقریبا دا 2 ویډیوګانې که شکر دی ښه صحیح، لکه نه پکې هېڅ څه دغه راغلی او نه پکې څه اخوا دېخوا هېڅ هم پکې نو راغلی، ښه صحیح چې مطلب چا به کال وکړو ښېګړه هم درسره وکړله، بالکل ښه صحیح ښېګړه شوې وه جي، ښه صحیح کار یې کړی دی جي. مطلب لکه د غلا غلطۍ او یو شی بل شی پکې هېڅ هم پکې نشته دی، ښه صحیح د الله د رضا دپاره راځي جي. دا یو پیر هلته مونږ کره ماما کور ته مې راغلی و، هغه وخت مونږ هغلته وو، 1 روپۍ نه وه اخیستې، نه مطلب څه لالچ یې کړی، نه یو شی نه بل شی، د الله د رضا دپاره راغلي، زمونږ د اواز اوچت کړی د الله د رضا دپاره. چار مخه جي کور آمدان ستاسو د یاسر خان، ډېره مننه جي، ډېره شکریه، خوشحاله قدرمن شي. ګرانو کتونکو دا بره د الله کیمره لګېدلې ده، چاته صفۍ په کار هم نه ده چې علب خان شیرپو څه کوي د خلکو سره، او په دې کې ورته بیا څومره دمکې میلاویږي او وایي یاره خاموشه شو، دا شو هغه شو، ته ولې کې و کنځل هم پکې و، شیره دې بدې مو شي، یو تصویر ګورې بل تصویر نه ګورې. خو هغه خلک هم ډېر ښه خلک دي، دغه ترونه ما سره یو مشر خبرې په 2-3 پیرې وشولې،
نو د هغه هم ډېره زیاته مننه کوم چې ډېره سړه سینه یې راښکله او وی چې دا زما ویرونه دي ولې چې 4 پیغلې خویندو سره به دا رور در په در ګرځېده ډېر بې کور او په پردي کور کې ژوند کو نو دغه زما شکریا لم راله ستاسو شکریا لم راله چا چې جرګه کړې د هغوی هم شکریا کوي او د خپلو ترونو شکریا ادا کوي او بیا موبایل نمبر دی ووایه استاد صاحب 0341 94 93 92 7 اوس څه کار کې ته زه خو اوس فلحال منډۍ کې لوډینګ کوم جي لوډینګ کار کوم او جي لوډینګ کار کوي لوډینګ کوم جي او اوس دلته خپل کور ته تللی او جي خپل کور ته تللی وم خپل کور کې تارو جبه کې خپل کور کې او جي صحیح ده صحیح ده خو زموږ نه د دوی هغه بل فریقین خفه شوي وي نو هغوی نه زه معافي غواړم او راځي په جنګ کې بیا دا کېږي دا خبرې خو دې صرف د دې خلکو شکریا له راغلی دی او هېڅ داسې لالچ دپاره دا خلک نو خو بس راغلی وه پکې او زموږ لار ورته چا ښولې وه او الحمدلله کامیاب شو نور خو څه مو زمین د هغه خلکو ډېره شکریا ادا کوم جي چا چې موږ سره دغه کړی تعاون کړی موږ له په سخت وخت کې لاس را کړی چارې ښه کورې ودان الله دې خوشحاله آباد ساتي مهرباني زنده آباد الله مو عزت وکړه بس موږ ته دواګانې کوئ جي ستا د دعاګانو موږ دغه یو بس دواګانې ته ډېر کوي موږ به تاسو دواګانې کوو جي الله هم خوشحاله کړه قدرمن شي زنده آباد سردار عالم خان لالا سردار عالم خان لالا ټیم دا یاسر خان والسلام ډېره مننه او الله به اجر درکوي چې تاسو څه مدد کړې ډېره مننه خوشحاله